अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वहदहु ला शरीक लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वहदहु ला शरीक लहु वला अव्वल लहु वला आखिर लहु वहदहु ला शरीक लहु वला वलद लहु वला वालिद लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزانو، دو قرآن و دو حدیث پرانا کے د حسد په باره کې یو څو خبره وړاندې کوو
لکه څنګه چې په ظاهري اعمالو کې بعض اعمال فرض دي او بعض واجب دي، امدارنګي باطینی اعمالو کې هم ځنه اعمال فرض دي، د بعض اعمالو پر خودل فرض دي، او د بعض باطینی او اعمالو نه ځان بچ کول فرض دي او داغو ارتکاب حرام دي. لکه څنګه چې ظاهری اعمالو کې د بعض اعمالو ارتکاب حرام دي، خو چون کې مسلمانانو ته عام طور باندې د ظاهری د اعمالو خو پته شته، زنا یو ظاهری عمل ده، یو محسوس عمل ده، پسترګو ښکاری، نو مسلمانانو ته دا حرام هم ښکاری او بلکې گناہی کبیرہ هم ورته ښکاری او ځان بچ کول ته فرض هم بولی. امدارنګي شراب یو ظاهری عمل ده چې داغه نه ځان بچ کول فرض بولی، لیکن بعض باطینی اعمال چې هغوی نه د ځان بچ کول هم فرض دي. په باطینی بیماریانو کې بعض بیماری داسې بیماری دي مهلک ترینی بیماریانه چې داغو ارتکاب حرام ده او د هغوی نه ځان بچ کول فرض دي. لکه یو تکبر ده، تکبر یو باطینی بیماری ده، یو غیر محسوسه بیماری ده چې پسترګو نخکاری، کم څه چې پسترګو ښکاری دا علامات د کبر دي. کبر نخکاری، کبر خو پټ ده، علامات ښکاری. امدارنګي حسد هم دغه باطینی بیماریانو نه، باطینی امراضونه یو مهلک ترین مرض ده. پنن تقریر موضوع کې با یو حقیقت د حسد خیو چې حقیقت د حسد څه شی ده، دویم تقسیم د حسد به بیانو چې حسد ده پسو قسمه، او دریم نمبر اسباب د حسد سدي، دا حسد بیماری پیدا کیږي د سنا. سلورم نمبر علاج د حسد چې د حسد داسې پټه مهلک ترینه بیماری چې دا د دې علاج سره. دا سلور خبره موضوعی تقریر ده. عزیزانو حسد حقیقت دا ده چې کله یو سړی یو بل مسلمان سره ښه نعمت یا داغه سمال و دولت یا داغه څه عزت وګوري، هغه چې کله د بل سړی نیکنامی وګوري نو بیا زړه کې دا حسد پیدا شي چې دته الله دا نعمت ولې ورکړې ده، د سره چې دا نعمت نه وي دنه الله دا نعمت اغسته وي. د سړي دا خسته بنگله جوړه کړې ده، د چولی دا زړه کې دا حسد پیدا شي چې دا بنگله د دولې ده، دا دولت الله د لولې ور کړې ده، او دا خو چې دنه الله غسته وي. یو سړی ته الله شهرت نصیب کړې ده، حکومت کې داغه شهرت ته، عوامو کې داغه شهرت ته، عزت الله ولا ور کړې ده، وقار الله ورته نصیب کړې ده. دې چې کله داغه عزت او وقار داغه شهرت وګوري